سلیمان علیہ السلام نے اللہ انسانان پیریان مارغان ڈنگر هواګانی دا هر څه ولا مسخر. سلیمان علیہ السلام خپل لښکر روان کو یو ځای کې دیله د اوبو ضرورت راغی. سلیمان علیہ السلام هغه د مارغانو مشر مارغه هدهد هغه لټونه یې شروع کړه چې هغه چېرته دی. مفسرین لیکي هدهد ملا چرګ د بس مګه کې اوبه معلومولې. کله چې د ده لټونه وشوه دی غیب حاضر نه و. سلیمان علیہ السلام دا اعلان کوي لأعذبنه عذابا شدیدا، دله به سخته سزا ورکو او لأذبحنه یا به حلال کم او یا به ما ته څه عذر بیانوي. لږ ساعت چې تیر شو نو هدهد ملا چرګک حاضر شو او سلیمان علیہ السلام ته وی احدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. ما چې کوم معلومات راوړي تاسو هغه معلومات نشته دي. ما خو یو ناشنا قوم ولید چې ښځه او زنانه د هغې مشره وه او دی نور ته سجده کوي او د دې زنانې دی باندې بادشاهت دی او د دې یو ډېر لوی تخت هم دی. نو سلیمان علیہ السلام یو خط ولیکو د دې ملکه سبا مشهور دادی چې د دې نوم بلقیس دی. دې ته خط ولیکو انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلوا علی واتونی مسلمین. زما خلاف مکوا او زما څنګه دراشي تابعدار شي فرمابردار شي اسلام قبول کړي. دی ملکه سبا بلقیس چې کله دا خط ولستو نو خپلو درباریانو سره مشوره وکړه چې دا لوی خط راغلی دی اوس د دې خط جواب څنګه ورکړو. نو دا مشیران وزیران ورته وایي نحن اولو قوه و اولو بأس شدید، من خو ډیر د طاقت خاوندان یو، لوی فوج را سره دی. والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین، اوس اختیار فیصله ستا سره ده، ته اډر را کوا موږ ستا اډر منو او فوج لشکر کشي کی او دا به وکړو هغه به دا ډیره هوښیاره زنانه وه. دی ورته وویل ګورئ د دنیا بادشاهان چې کله انقلاب راولي په یو کلي په یو ملک حمله کوي نو هر څه تس نس کی فساد وکي روانه وکي او عزتمن خلق ذلیل او رسوا پاتې شي. دا سینا چې موږ باندې دی حمله وکي او موږ دغه شي ذلیل پاتې شو. نو دی ورته دا ویل چې زما دا خیال دی انی مرسله الیهم بهدیه، دا سی حکم یو هدیه تحفه به ولېږم. کده د دنیا بادشاہ نو دې تحفه به قبول کی او کده د الله نبی او پیغمبرونو هدیه به ماته واپس کی. دین به موږ ته معلومه شي چې دی دنیادار بادشاہ دی او کنه د الله نبی او پیغمبر دی. نو کله چې دا تحفه هدیه دی ولېږله او سلیمان علیہ السلام خواته دا تحفه راغله نو سلیمان علیہ السلام دا هدیه واپس کړه او وی فرمایل اتمدوننی بمال، تاسو زما امداد مال سره کوي ما ته مال خای. فما آتانی الله خیر مما آتاکم، کم مال چې الله مال را کړی دی زما چې کوم اقتدار دی سلطنت دی حکومت دی بادشاہت دی هغه ډیر غوره او بهتر دی. صرف په انسانانو نه دی په پیریانو هم دی په مارغانو کارغانو هم دی په ډنګرو څاروو هم دی. هغاګانې زما تابع دي. تخت مال الله را کړی دی دومره لوی شهنشاهیت او شان او شوکت الله مال را کړی دی نو زه ستاسو تحفه نه قبلو. بل انتم بهدیتکم تفرحون، تاسو په خپلې هدیې ځان خوشحاله ساتئ. دا د دنیا بادشاهان یو بل ته تحفې لیږي، زه د دنیا بادشاه نه یم. ارجع الیهم، واپس لاړ شئ. فلنأتینهم بجنود، داسې یو لوی لښکر به ولېږم
لا قبل لهم بها د دې لخر سو مقابله ویاونه کی ولنخرجنهم منها اذله او دا قوم مزه د دې کلی نه ذلیل او باسم وهم صاغرون دی به همیشه رسوا پاتې شي کله چې دا توفه واپس لاړه نو بلقیس یو خيار زنانه وا دې ځان سره خپل نوابان وزیران دا راوستل او د دې چې کوم تختو ځای په خپل وو محلاتو کې یو ځای کې پټ کو هغه ته جرندې تالی ولګولې چوکیداران به کینول چې دا تخت روک نشي سو کې ویني او دا روانه شو سليمان عليه السلام له الله خبر ورکو چې دا ملکه بلقیس ملکه سبا را روانه ده استا خوا ته راځي قال نو سليمان عليه السلام يا ايها الملأ اے ډلې الملأ غټان مشران وزیران مشیران کوم چې بادشاہ ته نږدې خلک یا ایها الملأ اے غټانو اے ټولګیا ملګرو ايكم ياتيني بعرشها کم یو دتا سنا یاتینی را بوڑی ماتا بعرشها عرش تاغی قبل ان یاتونی مسلمین مخکې د دې چې ماته راتلو کی تابعدار سوال دا پیدا کیږي چې سليمان عليه السلام دا تحفه ولی واپس کړه زمون شریعت کې خو تعلیم داده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو بل سره مصافحه کوي لاس ملاوي دې سره بستاسو زلونه کینه لري کی او یو بل هدیه ورکوي توفی دې سره با ستاسو زلونو کې د یو بل مینا محبت پیدا کیږي او دې سره بستاسو دشمنی کمیږي نو سليمان عليه السلام دا هدیه ولی واپس کړه مفسرین جواب کوي چې هغه هم دا ازمیخ کو چې دې واقعي د دنیا بادشاہ دی او پیغمبر دی کله د دنیا بادشاہ نو هدیه تحفه به قبول کی مونږ به بځې بریدي او کله د الله نبی نو بیا مونږ نه بریدي نو چې کله تحفه واپس کړه نو دینه معلومه شو چې دا خو یو قسم رشوت او سليمان عليه السلام زکه دا تحفه واپس کړه دا رشوت کی راته نو زکه واپس کړه قال او سليمان عليه السلام يا ايها الملأ ټولګیا ايكم كم يودتا سنا ياتيني را بولي ما تابع عرشها عرش تاغي تختاغي قبل ان ياتوني مسلمين بخوا د دې چراشي ما سخا تابعدار هغه د هغه زین روان شوی دي چې دل تراشي او تابعدار راشي دا غیر اتلونه مخکې به تخت مال سوق راوړي قال عفريت من الجن نو اوی ډیر لوی پالوان عفريت پدی پیریانو کې یو لوی پالوان پیره چې باړای کې جوسه کې غټو لوی سرکشو او لوی جنو لوی پیرو قال نو عفريت من الجن سرکش د پیریانو نا یو لوی غټ پیری انا آتی کا به زبراورم تا تا دغه تخت قبل ان تقوم من مقامك مخکې د دې چې ته پاسې د خپل زینا تا بل خپل مجلس نه ختم کړي تب دغه مجلس کې لا ناسي پاسې دلې بنئ چې زبتا ته حاضر کوم واني عليه لقوي امين او زه پدې معنی طاقت والیم امانتګر د دې تخت راوړو طاقت هم لرم امانتګر هم يم بل طرف ته بینوړ نو سليمان عليه السلام ویل دا خو ډیر لوی وخت مجلس په ختميږي زبا کوم وخت پاسم بیا به تر راوړي ډیر ټیم به ولګي قال الذي عنده علم من الكتاب نوې هغه کس چې هغه سره علم د کتابو انا آتیک به زبراولم تا تا دغه قبل ان يرتد اليك طرفك چې واپس شي تا تا نظر ستا دستر کی رب کی بتا تا راوړو
قبل ان يرتد اليك طرفك چې واپس شي تا ته نظرونه ستا یعنی سترګې رب کې بتا ته دا شی تخت حاضر کو قال الذي عنده علم من الكتاب دې کې درې اقوال دي یو قول دا یو ولیو آصف بن برخیه دو سلیمان علیہ السلام ته وویل چې زبا دا تخت دستور کې رب کې تا ته حاضر کوم نو کته حاضر کړي نو دا کرامت د ولی دی کرامت حق دی دویم قول دا دی چې دا جبرائیل علیہ السلام دی جبرائیل علیہ السلام وي زبا دا تخت ته دستور کې رب کې راوړم او دریم قول دا دی چې دا سلیمان علیہ السلام په خپل دی سلیمان علیہ السلام دته وی تبا زی او زبا د مجلس نه پاسم بیا به راوړي نو زبا په خپل سترګې رب کې حاضر نو دا معجزه شو اوس دا تخت څنګه راغی یو قول دا دی چې سلیمان علیہ السلام هوا داغه تابع و مستخر او هوا راوړو د سترګې رب کې هوا راوړو او رستو تللی دي غدوها شهر ورواحها شهر د میاشتو مزل به هوا سکندونو کې تیک سلیمان علیہ السلام نه الله هوا تابع کړي او دویم قول دا دی چې زمکه کې یو سورنګ جوړ شو او دا تخت پرې سورنګ کې دستر ګرب کې حاضر شو قال الذي عنده علم من الكتاب او هغه چا چې هغه سره علم د کتابو علم د زبور داود علیہ السلام نے اللہ زبور ورکړو او سلیمان علیہ السلام دا کتاب یاد یا علم من الكتاب اسم اعظم ورسرو نو اسم اعظم په برکت به دعا وکړو نو الله به دعا قبول کړه انا آتیک به را بوړم تا تا دغه مخکې دسترګي دربستانا نو حاضر کو فلما رآه کله چې ولید سلیمان علیہ السلام دغه تخت مستقرا ولاړ عنده دسرا دستر کی رب کی تخت راغی قال هذا من فضل ربي نو سلیمان علیہ السلام دا فضل در رب زما دے دا زما در رب کمال دے ستر کی رب کے شی حاضر شو لیبلونی چی امتحانو کی بما ان اشکرا چیز شکر ادا کوم ام اکفر یا ناشکری کوما ومن شکر سوک چی شکر وباسی فانما یشکر لنفسه نو یقینا فائدی د شکر د ځان دی ومن کفر سوک چی ناشکری کوي فان ربی غنی کریم یقینا زما رب بے حاجت د عزت مند قاعده یو خولا چې همیشه د الله د نعمتونو شکر وباسي او د شکر فائدہ ستاسو ځان ده او کنا شکر کوي نو بیا نقصان هم ستاسو ده نو دا یو لوی نعمت نو سلیمان علیہ السلام باغید الله شکر وباسي قال او سلیمان علیہ السلام نکروا لها بدل کای دی لرا دی تخت کی چکمی ملغلری دی یاقوت دی زمرد دی سپین او زر دی نو دا ولا بدل کای نکروا لها عرشها بدل کای دی لرا تخت دی ننظر چې من وګورو اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون چې دا پويږي او کنه پويږي دا تخوله بدل را بدل کای چې من دا وګورو اتهتدي دا پويږي ام تكون من الذين لا يهتدون یا دا هغه کسانو نه چې نه پويږي فلما جاءت نکل چراغلا قیل ورته ویلې شو اها کذا عرشک آیا دا استاد عرش انت دی اها کذا عرشک آیا دس دې عرش تا آیا دس دې تخستا قالت ندی اول کانه هو گویا کدا حق دی دین تبوسو شو چې دا تخت ستانه تخت شان ده نو دی کتب راو قتل یاو کې دې شدا هغی داغي شان ده واوتینا العلم من قبلها من پوهشی مخکنا کله چې ماته سليمان عليه السلام خط راغې او داغي مضمون ما وکړه نو زه پوه شوم
چې دا واقعي لوی بادشاہ دی لوی سړی دی د الله نبی او پیغمبر دی ما هغه وخت زه پوه شوم اندازه مې اغستې و اوتینا العلم من قبلها راکړې شوی و من تپوها من قبلها پخوانا وکنا مسلمین او من تابعدار دلته دراتونو مخکې من پیژنګلي کړي وا من تابعدار روان شو وصدها ما كانت تعبد من دون الله او بن کړي وا دی بلقیس لرا وحدانیت د الله نه هغه شی چې دی بندگی کوله د غیر الله दुकानदारी चल रही दुकानदारी लूटो कमाओ खाओ دی بنور ته سجده کولا نو د الله د توحید نه او وحدانیت نه غیر الله ته سجدي د عبادت نه منع کړي وسودها بن کړي وا دی لرا ما هغه شی کانت چې وو بندگی کولا بيد الله نه دنور یا دویمه معنا وسودها بند کړه دا سليمان عليه السلام د عبادت د بندګۍ د غیر الله نه انها یقینا دغ بالقس كانت وا من قوم دداس قومنا کافرین چې کافرو یو قوم چې کفر کې اخته نو مشر به هم باغی کې اخته قیل لها اول شو دیتا ادخلی الصرحا دند شمانیتا دا چې کله رسیدو ولوا نو سليمان عليه السلام حکم وکړ چې یو بنگله تیار کړي یو ماڼۍ یو محل د شیشونه تیار کړي شیش محل قیل لها اول شو دیتا ادخلی دند شمانیتا محل تا فلما رأته نو کله چې دی اولید دغه محل حسبته لجا نو خیال یو کو ګمان یو کو چې اوبه ډونګي دي لجا اوبه ډونګي دي سليمان عليه السلام یو شیش محل تیار کړ د شیشو یو محل یو لوی محل دی هر طرف ته شیشې لګېدلې دي او لاندې پکې هوس جوړ کو او دی هوس کې اوبه پرېښوي او میانې پکې پرېښول نو کله چې دا دی محل ته شیش محل ته دنده شوه نو دی خپلې پنسې پورته کړې چې دا چېرته لاندې اوبه دي فلما رأته نو کله چې ولید محل حسبته خیال یو کو ګمان یو کو لجتن چې لاندې جوړې اوبه دي وکشفت نو چتې کړې پنسې عن ساقیها د پندونا وکشفت نو چتکړي پینسي عن ساقيها د دوړو پندونا قال نو سليمان عليه السلام انه يقينا دا محل صرح یو محل دی ممرد من قوارير جوړ شوی دی د شیشونا دا خو د شیشو یو محل دی لاندې وبونه دي لاندې شیشه ده پنسي ښکته کا سليمان عليه السلام دی ته اوس خپل بادشاہت خي سلطنت خي شان او شوکت خي قالت نوویدی ربي ای زما ربا زما خو غنه دا خیالو چې زما لوی حکومت ته سلطنت ته بادشاہت خود سره ده انسانان پیریان مارغان ډنګر هواګانی او دومره لوی سلطنت اقتدار الله تعالی ورکړي دي اصل بادشاہ خدا ده قالت ندی ویل رب ای زما ربا انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړو پزان خپل شرک یختوما نو شرک لوی ظلم واسلمت او ز تابعداری کوما اسلام قبلوم تابعداری کوم مع سليمان سره سليمان عليه السلام دغه چې کوم دین او مذهب او مسلک دی هغه اختیارو لله پارد الله رب العالمین چې رب د مخلوقات دی نو دی ایمان راوړو او سليمان عليه السلام سره اسلام قبول کو او خپل سلطنت بادشاہت هر څه پرې کو